أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر مجلس غیر قابل قدر علماء کرام اور دیر خکولی معشومان چی پسرونو باندے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پٹکی تڑلی دا علاقی دیر غیرت مندو پختنو مسلمانانو رونو ان یقیناً دو کسانو قرآن کریم تکمیل تا ترجمه سرو رسول لیکن ځان سره می سوچ کولو چې کله زما پروردگار زما خالق او مالک دې ځای نه را شروع شه تر هغه سره پورې چاپېره ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت د حد بلوغ کې قدم کې خودو نه مخ کې د ماشومانو په سرونو باندې تړلې وي آیا په ایمان وایي زما رب لبا په دې باندې غیرت نه ورځي آیا زما رب د مجلس والو سره د غیرت معامله نه کوي آیا زمونږ اهل سنت والجماعت علماء دیوبند چې کومه عقیده ده د عرض اعمال نو زمونږ د هغه عقیدې مطابق به اوس فرشتې
یو کس چې دې ځای ناست دی یا ولاړ دی د هغه په نوم او د هغه د پلار په نوم باندې ګنبد خضرا کې امام الانبیاء له دا لیست نی ورکړی آیا زما استاد سفارش به متعین شوی نی آیا د زمانه په دې 13-35 کې او په دې 4 د دنیا د مادي دور کې د دومره ظلم او ستم او د قران او سنت مخالفت او د يهود او نصارا او حق کنډي او په دې حالاتو کې چې کوم والدین او د خپل ماشومان خپل ورونو د خپل ماشومان خپل میندې د خپل غیږ نه راپاسولي د ماشومان دې قران او سنت تکینولي آیا زما پروردگار لبا په دې باندې غیرت نورزی آیا زما رب زما استاد بخنی اغا اعلان نکوی آیا د دې علماء درجات با الله اوچتینا کوم چې دې زه د باغ بهار جوړ کړل آیا د دې والدینو تبا زما پروردگار اغا تاج نور بسری کوم چې زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې زور احسن من ضوء الشمس چې د هغې رڼا به د نور د رڼا نه زیاته وي آیا قیامت په ورځ به د دې ماشومانو د والدین را روان نه آیا زما د پیغمبر د حدیث مطابق د هغې په سرونو به دا تاجونه نه پراته آیا زما د پیغمبر د حدیث مطابق زما پروردګار ته به په ورځ د قیامت دا ماشومان ودرېږي نه هغې به الله ته نه وایي چې پروردګاره ستا محبوب پیغمبر ویلي وي چې چا په سینه کې دا قرآن اچولی دی حلال و حرام و تمیز یې کړی دی الله ستا پیغمبر ویلي چې دغه ټول به جنت ته ځي او دا به د کور داسې لس کسان چې کوم مبارک د جهنم اعلان شوي د دوی په هغه سفارش باندې به هغه جنت ته ځي ای پروردګار هغه جنت ته بوتلو والا زمونږ هغه رشتهدار هغه ګاونډیان چې کوم جهنم کې پراته دي الله ستا حکم سره آیا دې ماشومانو ته به زما الله دا نه فرمایي چې ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى زما محبوب د ځان نه خبرې نه کوي لاړ شه چې ته کوم جنت ته بوتلل غواړې هغه ټول جهنم نه راپاسوه جنت ته بوځه یقینا یو عجیبه موقع ده یقینا که په دې څومره وژاړې د خوشحالۍ نه نو هغه ژړا هم ډېره اوچته که په دې وخاندې د خوشحالۍ نه نو هغه خندا هم ډېره اوچته چې زما په معاشره کې زه دې ملګرو ته اکثر خبره کوم ما روجه کې یو 14-15 ملکونو دوره وه په دې طرف باندې زما دا پیره دوره وه د ازبکستان او بخارا سمرقند ما د اهل تاتار تاریخ پکې کتو چې آیا امام بخاري باندې څه تېر شو امام ترمذي باندې څه تېر شو ابو الیاس سمرقندي باندې څه تېر شو صاحب هدایه وغیره آیا داسې امیر تیمور دې ځای کوم فتوحات څنګه کړي آیا چنگیز خان دې ځای په صحرای ګوبي باندې یلغار څنګه کړو آیا هلاکو خان د مسلمانانو د کفرو منارې څنګه جوړې کړې وې آیا دریای آمو کې څومره لکه علما په یو مازیګر نه تر ماښامه 2.5 لکه علما طلباو نه سرونه قلم شو دریای آمو ته وغورځولی شو دغه وخت به د اسمان څومره جړلي را روانو سفر سلسله چالو بلخ بخارا سمرقند خرطن داسې روانو خیر ماسکو وغیرہ کې داغستان کې چیچنیا کې علماو سره ملاقات کېدو علماو راته وی چې ستاسو په وطن کې ستاسو عوام د علماو خبره ولې مني زمونږ وطن کې وی خلک د علماو خبره ولې نه مني ما ورته وی زما وطن او ستا وطن کې ډېر فرق دی زه اوس هم دعوې سره دا وایم چې ټوله دنیا کې وګرځه زه تقریبا نیمه دنیا کې اکثریت ممالکو ته تللی که هغه یورپیان دي که انګریزان دي که چینیان دي که هانګکانګیان دي که نور دي پرتګال جزایر دي که افریقنیان دي که انډین دي که رشین دي که چیچن دي که ازبک دي لیکن یقینا تاسو ته دا دعوې سره وایم که د
عربو ملکونه دي قسم مې دی په رب د کعبې وي ټوله دنیا کې وګرځه او بیا د ټولې دنیا نه راشه مکې ته بیا راشه مدینې ته بیا دې خپل وطن پاکستان کې سند پنجاب بلوچستان کې وګرځه اخري دې خپلې صوبې ته راشه زما دې د الله په ذات قسم یې حانس کېږم نه چې زما په دې صوبه کې د الله نه څومره یره ده زما په صوبه کې د قرآن و سنت کوم ترویج څنګه چالو دی زما په صوبه کې علماء کرام د حق آواز په کوم انداز باندې اوچتوي زما په صوبه کې د هر کور هر بچی قرآن کریم لرا روان دی زما د الله په ذات قسم داسې ایمان والا نه په مکه کې ماته څوک خولی شي نه په مدینه کې ماته څوک خولی شي زه دعوت دلیل سره بیانوم او یقینا دا د دې علماو برکت دی نن که زما او ستا په زړه کې دا خبره پرته ده چې سبا به د رب دربار کې ودرېږم الله به ما ته د جنت اعلان کوي دا ماشوم به زما دا بچی به الله ته ودرېږي دی به وایي پروردګاره زما مدرسه کې بیا دا خلک ولاړو الله چا ډیوټي کولا الله چا خوراک تقسیمولو چا مالي امداد کولو چا بدني او جاني امداد کولو الله څوک علما راجم او زما تربیت یې کولو خالق ارض سما دا ټول جنت ته ولېږه زما دې د الله په ذات قسمي زه خپل قول نه بیانوم بلې خپلو مفتیانو قول نه بیانوم زه د خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم فرمان بیانوم چې امام الانبیا وایي ارشاد فرمایي چې ده ته به الله وایي دا ټول جنت ته بوځه الله به د په برکت مونږ جنت ته بوځي پیغمبر سره کوم محبت د هغه په خپل دور کې هم ډېر د احد موقع ده امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د احد په موقع باندې ولاړ دی یو سړی چغې وایي ان محمدا قد قتل ان محمدا قد قتل ټولې دنیا صحابه حیران دي یو صحابي په منډه منډه را روان دی یو صحابي خپله توره داسې تندي پورې ونیوله جاړي بل دې تپوس کوي ولې جاړي وی خاتم الانبیا لاړو نو څنګه به میشن چلو خاتم الانبیا لاړو مونږ ته څه ضرورت دی بل صحابي توره او ډال وویشتل بل صحابي خپل ملګري ځان سره کړه وی په منډه منډه مدینې ته ځان رسوه هسې نه چې مشرکین زمونږ په زنانو باندې ورشي د هغې بېعزتي وشي چار چا پھر یو ویلا دا هلته چغې والی شي شیطان آواز کړی دی ان محمدا قد قتل سردار کونین آواز کوي زما صحابو تعالوا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم زما صحابو امام الانبیاء شاته ولاړ دی د طرف ته راشه لیکن خلق ټول حیران پریشان یو صحابي را پاسېدو آواز یې وکړو وې د دنیا خلکو اے صحابو اے د پیغمبر ملګرو محمد رسول الله چې کوم میشن پرېښی دی هغه میشن راونیسه د محمد رسول الله مرګ پسې مزه چې کله دا میشن پوره کړي نو محمد رسول الله به د حشر په میدان کې ستاسو د ټولو سفارش کوي صحابه ټول دی آواز راغونډ کړه یو بوډۍ را روانه ده داسې اوږې وایي خوالې څوک نشي تللی یو ورله ورمنډه کړه وی بیبي خاوند دی شهید شو وی هغه خبره پرېږده د امام الانبیا حال وایه بل راغی وی زوی د میدان کارزار کې ټوټې ټوټې پروت دی چاته پوزه غوږونه هر څه کټ کړي دي او ورته وایي دا خبره پرېږده دا تپوس مې نه دی کړی ما ته د محمد رسول الله حال وایه بل ورله را منډه کړه وی پلار دې مړ دی بل ورته وایي رور دې ټوټې ټوټې پروت دی میدان کارزار کې دا ورته وایي دا ټول هر څه پرېږده چا چې موږ له قرآن راوړی دی هغه محمد رسول الله حال راته وایه ټوله دنیا حیرانه ده زوی شهید دی پلار شهید دی رور شهید دی خاندان خاون شهید دی ټول په کور کې ټوکړي ټوکړي بدنونه را روان دي د چا پوزه نشته د چا غوږ نشته مشرکینو ته کټ کړي دي او دا یو چغه وایي خلکو ما ته ووایه محمد رسول
رسول الله سحال وے جواب راغے چی امام الانبیاء خو بالکل بچرے سر مبارک نے وین بہیگی غاغل مبارک شہیدان شہری لیکن امام الانبیاء جم دے وے دا بی بی دا سچگوئی سبحان اللہ رب کریمہ پلار لاڑو آگا درد نشتا اللہ خاون لاڑو تارا کرو درد نشتا اللہ زوے لاڑو درد نشتا لیکن رب کریمہ چال چتاغ کتاب ورکڑے ویچ منگے دو کفر تررو نراوی استو منگے دو جہالت نراوی استو ایمان طرف تیرا استو تو جنت لاری راتو خولا آگا قرآن و آگا قرآن سے پچا نازل لے آگا محمد الرسول اللہ جم دے دے وے سبحان اللہ سبحان اللہ آواز رانغے سبحان اللہ آواز رانغے سبحان اللہ یقیناً انگریزانو بانے میں چرچ کے دا چگا والدہ وخی چگی والدی چی سبحان اللہ وائے سبحان اللہ بل صحابی را روان دے یو کافر پہ گزار کے یا خپل ڈالی ورتداسی ہو دیولو دی پتلو ڈال لے کافر چی پہ کل گزار اکڑو ڈالے پمیان زبان دے وشلولو او دا دی مسلمان دا دیر کافران مردار کرو لیکن دا مسلمان ہوگی تداسی پورا راغلا طول بدن ورلدا سے کٹ کرو لیکن چی کل دا اسمرا پریوتو دا چگا نوئی چوئی مورے دا چگا نوئی وئی دیبو یو چگا وئی فزتو ورب الکعبہ رب کعبہ کی قسم آج مجھے کامیابی مل گئی کہ ایمان کی حالت میں قرآن کا دفاع کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے موت میری آ گئی میری کامیابی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تاشکن کی یو جماعت تلاڑم یو قرآن کریم پروتو والتا بورڈ لگے دلو پوز بکای جبا کی پیلکل کڑو ما یو رہبرنا تا پوسو کڑو میدائی سے لکلی میدائی لکلی دی چی کم قرآن دا قرآن کریم دے منگا اتاسو سر دا پروت دے دیتا مصحف عثمانی ویلش قاری سے بداؤس حضرت تلاوت کولو دیکھے دیکھے دا سورہ فاتحہ چیدے دا قرآن کی پوم نمبر نازل شوے دا دیکھے دا سورہ اخلاص چیدے دا قرآن کریم کی پدوشتم نمبر نازل شوے دا نزول پہ اعتبار سرا ورپسی دا سورة الفلق دے دا پہ شلم نمبر بانے نازل شوے دے ورپسی دا سورة الناس دے دا پہ یوشتم نمبر بانے دا نزول شوے دے گویا شلم نمبر دا سورة الفلق دے یوشتم نمبر دا سورة الناس او دوشتم نمبر دا سورة الاخلاص دے پہ اعتبار دا نزول سرا یعنی پہ اعتبار دا حالت جمعی سرا چکم سورت وم نمبر نازل شوی دا سورہ فاتحہ پہ اعتبار دا حالت جمعی سرا اگا پڑ امی نمبر کی دے او بیا چکم سورت الاخلاص اگا دوشتم نمبر دے اگر آگل دے 112 نمبر تا سورت الفلق چی دے اگا پہ شلم نمبر دے اگا 113 نمبر پر آگل دے دیتا مصحف عثمانی ویلشی کم چی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پخپل زندگی کے صحابہ کینون قرآن ورطلکلو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اگئی کی کاتب وحی دے سید بن ثابت کاتب وحی دے خلفاء الراشدین کاتبین وحی دے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقم کاتبین وحی کیوا حضرت اسمام پا کاتبات دے وحی کیوا امام الانبیاء دی باندی لکلو بیاد ابو بکر دور کے بیاد عمر دور کے حضرت کتاس و خیال کولو سورة الناس ہوئی سورة الناس نبادی سورة فاتحہ بیا چالو کرا سورة البقرے اور پسی بیا چالو کرا وجد آوا سرداری کونینوی چکل سورة الناس کل تلاوت ختم شی پسین باندے پدغ وقت کی شیطان مبارکباد ورکی ویزا قرآن ختم شو امام الانبیاء ورپسی سورة فاتحہ بقرہ بیاوائی چدا کل تاسو بیا شورو کئی نو شیطان باندے دردو لگی چدا خو قرآن کریم بیاد سر اکڑو نو پا شیطان پو والو باندے شیطان پیزتا کول دا پارا دو سورتون افتتاب بیاو شوا او اللہ دی جاری اساتی آمین اللہ دی جاری و ساری و ساری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا سے قرآنو لیکن دا میس چی سمردنو دمرو دا آذربائیجان والا نسخوا زال تلاڑم اگی دا آغا زید کرنسای مطابق مانا 10,000 روپے جمع کروی تا فارنر با 10,000 روپے جمع کئی او کم چی زاول پر استنبول جاو مسجد کی یو قرآن کریم دے ما دا غید نسخی معلومات کول چی آیا حضرت عثمان والا دا نسخہ دا نو ما تا آغا وقت کی چی ما مورخین نا معلومات کول اول میں دے چینا دیواری چین معلومات اکڑو او پا دا وقت کی زد دیواری چین بانے
چونکه قران کریم کې چې سراشي زویم چې ما دا وکته زما پیغمبر کوم ځای ته تللی نو د معراج د موقع نه علاوه زما پیغمبر دریش په کال زندګۍ کې چې چرته تللی د مال ته ضرور رسیدلم ما بزان رسول زما پیغمبر باندې قران نازلېږي کوم ځای څنګه نازل شو دلته تل غواړي لکه تل غواړي زما د پیغمبر د وحي کیفیت سو ځکه زما پیغمبر سره مینه ده داغه هر ادا ته وګورم د پیغمبر گفتار ته وګورم د پیغمبر رفتار ته وګورم ځکه چې ما د انګریزانو په لوی چرچونو کې د هندوانو په مندرو کې د هندوانو د لوی پادریانو نه د هندوانو د لوی پنډتانو نه په هندوستان کې او د پادریانو نه په لندن کې ودا اورېدل هغې وي تاسو له الله کوم پیغمبر درکړی دی کوم شخصیت د هغه دی په کائنات کې دا شخصیت د بل چا نشته سبحان الله نو سې ته مې داسې کتل پرې د پاسه وینه پرته ده 1500 साल पहले दिमाग चला गया जहन का ठिकाना उलट गया अफकार उलट गए रोते रोते कुरान को देखता रहा कुरान पे खून पड़ा है खून का मालूम कर लिया ये आयतें सूरतुल बकरा की पहले पारे की ये आयतें कुरान करीम में मौजूद उस वक्त इस तरह देखता रहा कुरान की आयत है पहले तुम्हें सोचता रहा इस आयत की तिलावत करने से पहले उस्मान की तमन्ना किया थी हजरत उस्मान ने खलक रालो उस्मान तेरी तमन्ना किया है तेरी आरजू किया है आरजू दे सदा तमन्ना दे सदा लग सोचो का खपल जिंदगी बांधे मानसुक तपूसु की इसका तमन्ना सदा इसका आरजू सदा जुमन तमन्ना बसी हजरत उस्मान दासी कुरान लास की निवले रे वर्ते हुए उस्मान सा तमन्ना सदा आरजू दे सदा उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ऐलान की मेरी एक ही तमन्ना है एक ही मेरी आरज़ू है कुरान की तिलावत करते करते मुझे मौत आ जाए सुभान अल्लाह आवाज नहीं आई सुभान अल्लाह आवाज बकादियान त रसूल वाड़ी पचगवाया सुभान अल्लाह हजरत उस्मान दासी तिलावत कोलो या तुनो तराव रसेदो फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम 147 नंबर आयत द सूरह बकरी त चराव रसेदो दा आयत दासी कुरान करीम के प्रोते द पास बीवीना प्रतादा हजरत उस्मान چې د آیت تلاوت وکړو فسيكفيكهمullahu وهو السميع العليم دغه وخت کې نظر اغلا دا تندې وشلیدو هغه وینا په قرآن باندې دا سپری وتا اوسم په قرآن باندې هغه وینا پرته ده سوار لسنین سوا کالا هغه وینا پرته ده رب کریم ته درخواست کوي کھلے آسمان تلے پروردگار عثمان دې قرآن تلاوت کولو دا وینا په زه پېښیم رب عثمان له جنت ورکاوه سبحان الله हमारी भी तमन्ना है हम तमन्ना है जो कुरान तिलावत को मर्ग राशि चाचा तो नसीब की कुरान तिलावत के मर्ग राशि बड़ी राजी मर्गी जो कुरान द तिलावत पर दौरान की वे कुरान द अल्लाह दासी किताब है यकीनन माशुमान दे जैनासी देखिए چې کوم قران کریم تکمیل ته ورسي دا ز خپل خبره نه کوم د خپل پیغمبر خبره کوم صلی الله علیه وسلم ټولوي صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای قیامت پر ورځ به یو سړی د الله دربار ته روان هغه په سر باندې به یو تاج وي هغه تاج ودا سرنا کوي ذو احسن من ذو الشمس دا غیر رڼا به د نور د رڼا نه تیزه وي پړکېږي به چاپېره داسې خلک به په تماشې ټول خلک به وایي دې سړي څه چل کړی دی فرشتې به ورته وایي دا هغه سړی چې ده په خپله زندګۍ کې خپل ماشوم بچی او دا مدرسې ته ولېږلو هلته هغه قرآن یاد کړو د هغه قرآن د یادولو په برکت رب کریم اوس ده ته داسې تاج په سر کړی دی چې ټولې دنیا نه هغه ښکاري سبحان الله وایي سبحان الله سبحان الله یقینا ډېر عجیبه ده ډېر عجیبه ده ما د بخارا علماو ته وی مې زمونږ خلک خبره ولې مني مې دې کې راز دی هغې ما ته وی څه راز دی مې زمونږه
چې یو سړی دی یو ماشوم پلار شرابي دی پلار یې چې دی پردی پولي وهي پلار یې حرام خور دی پلار یې سودي دی پلار یې رشوتي دی پلار یې شرابي دی پلار یې زناکار دی که هر څه دی خو چې سهار راپاسي نو ښځې ته وایي بیبي ماشوم سبق له تللی دی او ورته وایي چې او تللی دی نو دی په بله ډډه واړي کې بیا وده شي که ورته وایي نه دی تللی دی اوچت راپاسي وایي پرونه مو ستا جي را سره لاره کې میلاو شو ما ته وایي چې ستا بچی د سپارې سبق له نه راځي د قرآن سبق له نه راځي د قاعدې سبق له نه راځي ګوره تباه به شي زر یې راولېږه ای بیبي پاسه زر دا بچی مدرسې ته بوځه استاذ ته کېنوه چې دی قرآن وایي ای ښځې زما استاد جنت په ده باندې جوړېږي ما ورته وایي چې دی ماشوموالي کې دې ځای راغی کېناستو چې دی کله لوی شي دی دې ضرور کالج کې وي دی دې ضرور یونیورسټۍ کې وي دی دې ضرور یو افسر وي لیکن د ده زړه نه ایمان چرم نه وځي په زندګۍ کې چې دی هر ځای وي د ده د قرآن دا کاوش د قرآن د ماشوموالي دا محنت دا په ده کې ایمان دومره مضبوطې ښیي چې کله زه میدان ته راوځم نو دی ما ته وایي دی د کالج او د یونیورسٹی ہے ما تو وہی مولانا بات دین کی ہے پہلے میں مروں گا پھر تیری باری ہوگی وای سبحان الله هغه ما ته وایي چې بالکل تاسو رښتیا وایي ستاسو په وطن کې دا کمال دی ما ورته وایي زما وطن کې زما زندګۍ کې پسمانده زندګي ده زما وطن ډیولپ نه دی لیکن په کوم اعتبار سره چې زه خپل وطن منم نو زما د الله په ذات قسم ټوله دنیا کې وګوره زما د KPK غوندې مسلمان پښتون به درته میلاو نشي انشاءالله سبحان الله دا ونه ملاویږي دې کې کوم ایمان دی زه موږ ته غوسه وي کله کله دا مقتدیانو خامخا امام صاحب روژه کې تلاوت وګت کړی نو بیا وایي یاره دی په دې هم نه پوهېږي چې موږ دې وخت کې وږي ورو جماعت یې مخیر کړی دی دومره شوړه مې لا خوله کې نه دی ایښی ده تلاوتونه اوږده شروع کړي دي په دې به یې را سره ونه لګي کله به یې را سره په بله مسله ونه لګي کله به په بل سره راته غوسئ کله به وایي چې دی هر ځای کې دا مولوي صاحب نیغ نیغ کېږي مونږ یې مړه چېرته د ډمو پروګرام جوړ کړو دې زر منبر ته وخته هر څه اخوا دې خوا کړو لیکن یقینا د هغې باوجود دا وایم چې کله مسله د دین راشي نو دې زما نه مخکې ولاړ شي دا د والدینو دغه تربیت دی چې دا ورته ګورئ شي د دې پلاران دې خوشحاله شي یقینا نن دا ځمکه و خوشحالي کوي نن به الله د فرشتو په مجلس کې تشریف فرمایي فرشتي الله له لارې زه د خپل پیغمبر فرمان بیانوم د الله دربار ته فرشتې لاړې شي الله دې تپوس کوي فرشتو چېرته نه راغلې فرشتې ورته وایي پروردګاره په لون خوړ کې دړه کې یو ځای کې په کلي اسمان تلې ډېر خلک ولاړو څوک ولاړو څوک ناست وي الله ستا د کتاب مجلس چالو الله ستا د پیغمبر مدحې بیانېدې الله وحدانیت بیانولو خالق ارض و سما ورته وایي زما فرشتو دې مجلس کې چې څومره خلک ناست وو یا ولاړو ای زما فرشتو هغوی زما نه څه غوښتل فرشتې ورته وایي پروردګاره ټولو درنه جنت غوښتو رب کریم ورته ارشاد فرمایي زما فرشتو دې خلکو جنت لیدلی وی نه پروردګاره که لیدلی وی دې جومات او مدرسې نه به نه خوځېدل رب کریم ورته وایي زما فرشتو د سمې پناه غوښته وی پروردگار ټولو د جهنم نه پناه غوښته پروردگار تپوس کوي زما فرشتو دې خلکو جهنم لیدلی دی نه ربا کې لیدلی وی بلکل به نه خوځېدل رب کریم اعلان کوي ای زما فرشتو ګواه اوسئ په دغه مجلس کې چې څومره خلک دي دې ټولو له ما جنت ورکړو جهنم مې پې حرام کړو سبحان الله ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ ذرا اور بھی بلند آواز سے سبحان اللہ فرشتے ورتے ہوئے پروردگارا کچھ لوگ راہ گزر تو راستے پہ پھر رہے تھے سڑک پار کر رہے تھے اللہ تیری مجلس کو دیکھا تیرے ذکر کو دیکھا تیری کتاب کی تمنا دیکھی رب وہ بھی شامل ہو گئے اللہ سے خلق بلارو تیرے دل اللہ نے استاد کتاب آواز اوریدو اغمرا شریک شو رب کریم ورتوئی زما فرشتو گواہوں سے زما جودو سخا دی رجیب دے کمدلاری تیری دن کی چھو دی مجلس کی شرکت کر دے زما فرشتو ساسو مجلس کے اعلان کو گواہوں سے مگر طول من جنت تبوت للجہنم میں پہ حرام کرو سبحان الله دا ذهن کې نه راولئ چې مونږ یې وسوک دوزخي
تاسو ته څوک وایي که نه چې پلان کې ګیرې نشته دوزخي دی پلان کې چې دی نو انګلیش ویښتې دي دوزخي دی نه جنتیان ټول یې دعوی سره ویم زما پیغمبر ویلی دي او دا یو جدا خبره ده کم از کم دا غوپې موپې خو دا خو به کې راځي مونږ چې دلته روان یو کو نو دا استادان مونږ یو څو لختې وهي نه نو چې د الله دربار کې اوس الله مونږ ته ګوري او مونږ داسې کله کله که نه دا ما والد صاحب له به یو کس راتلو یو ورځ راغی ورته وی جی صاحب علیه السلام مې بېګا خوب کې لیدلو وی څه وی درته ډېر عجیبه سوې ما ته ډېرې ښکلې ښکلې خبرې وکړې او صاحب علیه السلام ډېرې ښکلې ښکلې خبرې وکړې او ډېر ګپې را سره ولګو ورته وی ماشاءالله ته خو ډېر نر سړی ګوره چې نبي علیه السلام تاله خوب کې راځي هغه لاړو بله ورځ بیا راغی څه ورځې بعد بیا وایي چې وایي ډېر خوشحاله یم مټیایم ځان سره راوړه جي صاحب علیه السلام مې بېګا بیا خوب کې لیدلو او داسې داسې خبرې راته وکړې والد صاحب مې الله دې وبخي هغې ورته وی ماشاءالله وی یاره بس ته د الله ښه بنده یې بس الله بخلی ځکه درله نبي علیه السلام خوب کې راځي یو څو ورځې بعد بیا را روان دی نو زم ناست وم ما ته والد صاحب وایي ګوره ښه مایجي نو چې هغه څنګه راورسېد وایي جي بېګا مې ورته وی تا هم لیدلی ده خو بېګا ما هم لیدلی وایي چې تاسو ته څه وي ما ته وایي چې ده ته ووایه مړه مخ نه یې لنګری لرګی جوړ کړی دی زما ملاقات له هر وخت راځي دا خو برابر که که نه چې دی ورته ووایي سړی نیغ پاسېدو قسم دی هغه سړی چې و نو دا زه اتمان نه کوم بېادبي نه کوم د بېګیرې سړي خو هغه سړی چې څنګه لاړو د هغه ورځې نه ګیره پرېښوده او چې څنګه یې پرېښوده او چې څنګه هغه موټي ته راورسېده قسم دی په هغه ورځ باندې چې هغه موټي ګیرې برابر شوه ما کتل بله ورځ اعلان وشو هغه وفات شو ما په خپله بیا خوب کې چې څه لیدلي دي نو بیانوم نه خو الله هغه بخلی او تاسو ته په ایمان دا ویم دا مې ذهن کې چرې نه راځي چې ګینې یو سړي ګیره نشته نو ګینې دی به الله دا مونږ ته علم نشته بعضې به بېګیرې وي الله به زما او ستا نه مخکې جنت ته بوځي بعضې به ګیرې والي هغه به رستو جنت ته رواني بېګیرې به ترې مخکې رواني اصل معامله د عمل او د زړه ده کېدای شي دغه بېګیرې زړه کې الله خپله یره ډېره ایښي ګیرې والا او پټکي والا په زړه کې ډېره نه ایښي دا یو جدا موضوع ده په دغه موضوع نظم لیکن الله نه به دا سوال کوو چې الله زموږ ایمان برقرار وساتي آمین یو دغه چې دی د ابراهیم بن ادهم په لاره روان دی ټول ماشومان داسې ماشومان دي لوبې کولې مستي جوړه کړې وه یو ماشوم غاړې ته ناست دی او جاړي او قرآن تلاوت هم کوي دی ورله خوا له لاړو ورته وي بچیه دا ټول واړه لوبې کوي ته ولې لوبې نه کوې غاړې ته ناست دی او جاړې هغه ورته وي بس کاکا پرېږده به زه لوبې نه کوم وی نه حل راته ووایه بچې ولې چا ووالې وټکولې که چا درته څه ویلي چې زه دې تپوس وکړم ماشوم ورته وایي نه کاکا ما ته چا څه ویلي نه دي لیکن زه په سوچ کې پرېوتی یم چې کله زما مور په نغري کې اور بلی نو چې غټ غټ لرګي کېدي نو واړه واړه توتنکي ورته لاندې ږدي او بیا هغه واړه توتنکي چې کله اور واخلي نو غټو لرګو ته هله اور لګېږي بیا بل ورځ کور کې ناست وم مور ته مې کتل هغې اور بلولو ما ورته کتل چې زما مور کله هغه غټ لرګي ته اور بلی نو هغه نه بلیږي وړوکې توتنکي راواغستو چې هغې ته اور بل کړو نو هغې ته اور بل شو او د هغه د وجې نه هغه ټولو لرګو ته اور بل شو نو زه یېرېږم چې هسې نه د الله د قیامت ورځ وي د الله د حشر میدان وي او الله بیا جهنم کې اور بلوي فرشتو ته وایي چې اور بل کوي او بیا فرشتې اور بلوي غټ غټ خلک ورته ولي نو هسې نه چې پروردګار ورته وایي چې دې ماشومان هم قرآن نه وي دا ورته ورلاندې که چې دی په برکت اور ډېر بل شي نو هسې نه چې الله ما د دې لویو نه مخکې وسوځوي ځکه یېرېږم په دې وجه جاړم لوبې نه کوم تلاوت کومه الله اکبر چې زما استاد دا ماشوم داسې مدرسه کې ناست دي نو په ایمان یې ووایي چې الله تعالی دې ته وګوري او الله په غیرت کې راشي او الله ورسره اعلان وکړي د الله غیرت خو مشهور د کائنات کې چې د ټول کائنات د انبیاو د صحابه او اولیاو شهداو د فرشتو د انسانانو د پیریانو د ټولو غیرت راجمع کړي نو د الله د غیرت یو څاڅکي ته نه رسي چې زه غیرت کې راځم نو زما رب غیرت کې نه راځي خوش قسمت قسم دی او دا د دو برکت دی د دې علماو برکت دی چې ما او تعالی دا مسکن جوړ کړی دی ما او تعالی دا عزت او عظمت جوړ کړی دی ما او تعالی دا مقام او مرتبه جوړ کړی دی ما او تعالی یو شان جوړ کړی او الله د قرآن په برکت مونږ ډېر مخکې بوتلي یو مندر ته لاړم نو یو پنډتو
د ټول د بریډفورډ او د یونایټډ کینګډم لوی پندتو مونږه منظر ته لاړو نو ماغه منظر والو نو معلومات کول ما گیتا کتل او داغي کتاب په هندستان کې کله زدار لوم دیوبند کې هم هغه په کله کله دی مہاراشټر کې یادا سي گوا او پونا او بمبئی او بھوپال دلی او یا اتر پردیش مدھیہ پردیش کې وچرته لاړو منظرو ته وخام خاطلو معلومات بم کول نو مال تاغه پندت را دن شنو ډیر زیات غوسه ما وی چې دې پس غوسه دی حال کې زبیت پرمیشن تلوم دنه او ما غینه معلومات کول چې دا درغا جی تاسو کم بھگوان دی هنومان جی کم بھگوان دی جگن جی کم بھگوان دی پربوم پکې کم یو دی کالی مام کم دا کالی چرنم کم دا او داسې جگن جی پکې کم یو دی شنکر میام کم یو دی عجیب عجیب بھگوانان دي ډېر خدایان دي هغه هندو پندت راغ ډېر غوسه کې ما ته وی تاسو مسلمانان کوم کټی ته سجده کوئ موږ هم کټی ته کوو نو به موږ تاسو کې څه فرق دی موږ مشرکان وایي ځان ته مسلمانان وایي ما ورته مې څنګه ویل تاسو کعبه ته سجده نه کوئ ما ورته مې نه کعبه ته خو چې څوک سجده کوي نو کافر کیږي تاسو کې ډېر خلک حیران شي زما په دې خبره باندې ما ورته مې چې څوک کعبه ته سجده کوي یا کافر دی کعبه خو ګټه ده موږ کعبه ته سجده نه کوو ته بت ته سجده کوي نو ته کافر موږ الله ته سجده کوو کعبه خو زمونږ د پاره مسجد له نه د مسجد له ده چې علماء سره کینو نو په دې مسله و پوهیږي موږ ملګرو سره دوبۍ وغیرہ کې دوبۍ کې سم ملګری ما ته راجم شوې دي هندوانو دا سوال کړي ما ورته تاسو خپل قران نه زده کړی نو هندو در باندې ځکه سوال کړي مې د هندوانو ټول مال راجم کړي ما سره کینو پته بولېږي عیسایانو یو ځل په چرچ کې راګیر کړم ټول پادریان را نتاو شو په لندن کې ما ورته ما سره د الله کتابو ما چې قران کریم چا سره نو پادری څه شي یهودی څه شی دی پادری څه شی دی بیشپ څه شی پوپ څه شی نو په خپل حیثیت په دغه خپل حیثیت په حیثیت انسان لیکن زما د قران مخې ته ګوره دغه بیا حیثیت نشته ما په دغه پندت ته ما ورته کعبه زموږ لپاره مسجد نه ده مسجد له خو نه ده مونږ کعبه ته خو سجده نه کوو مونږ په طرف د کعبه سجده کوو کعبه نه مونږ په شپاړسم چت کې ولاړ یو نو مونږ چې دا سجده کوو دا کعبه ته مې دا خو ته چې کوم ځای ته ورسې مې ما لیدلې دي نو مې زر په باندې تلاش کړم مې زموږ علاقه کې خلک باندې تلاش کړي سړی ویریږي تماچې راويست تا بھگوان راځي دلته نو راو باسي او دې مخې ته کېږي او عبادت به شروع کی زه خو کعبه جیب کې نه ګرځوم زما کعبه خو بزرګونو میل لري ما صرف جهاد مقرر کړی چې په دې طرف بکوم چې الله دا خول دی دنیا انسانانو ته چې تاسو جهاد یوي سجده به ماته ای طرف بد کعبه وي ما ته تاسو قران سوي مې زمون قران وای فولي وجهك شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې سجده ولګوا سجده لګې نو په طرف د مسجد حرام باندې او مې زما الله ماته یو هندو ملاو شو دی دلی کې زه جمنا غاړې ته ولاړم په هندستان کې دا گنگا او جمنا ډیر زیات مشهور دي تاسو هم نوم ډیر خاورېدلې تاسو په بلې سیاست هم پکې دی ینګ جنریشن به نو موریدلې ما پس یو سړی مالک راغی وای زما زوی باندې پیریان دی ډېر خطرناک پیریان پیراغلی دي اثر لګ جی ورشه ما ورته مې زوی عمر دې څومره دی ولس کاله مې زه د دیار لسونه چې 25 ته رسید دیار لسو کالو نه تر 25 کال کې جنې زه په پیریان نه منم پیریان منم خو د دیار لسو کالو نه تر 25 کالو لکه جنې باندې پیری نه منم اسی خو کدی پیری انکار کوم کافر کېږم سر سید احمد خان باندې ولې د کفر فتوا ده خو پیریان نه منل کنه نو مونږه زه پیریانو پسې کوی کافتم تلو اخیری د البرس اخیری سره پورې تلو خاپیرو سره مې ملاقات کړو ولتا په 23 جون باندې 2018 په دې 13 شپږ میاشتې مخکې خیر بهرحال ماغه ته وی مې ولس کال ده نو مې ولس کالو له زه پیری له نظم ما ته وی چې ډیر کار خراب دی را سره ورشه زه سره روان شوم چې د کور خاطر ورسېدو نو زنانه او نارینه شپه ده مسعودن نو وخت درس نه بعد تلوم اوس ټول بهر ناستي مې کاکا داسې دی دا ټولي رئیس دي کافره چاړه ده وسره هر یو ته نیسی ما ورته مې خزه ما ته بسی دا کور دی بس تورشه مې خدای دې به خو بس کور ستاره ما ته وای چې تورشه خو تر اثر راځه کاکا میدان سره مخ کې چې کور د څنګه وردن شو مخامخ په برنده کې اوس دا چاړه ده پړکی ویدای نیولې ده
وای مولوی صاحب کرال شلوم دی ما وی خدای داسې په لانجه واړېدم اوس ما ته چا وی چې درته وایي چې زه په پیریانو پوهېږم خو په ارام به کور ودوي که نه کار دی مونږ کله کله بس دا شتی ولو بیا چل نه راځي زه حیران راغلم داسې په لانجه واړېدی مونږ له چاکو چلوم نه راځي ده سره به اوس څه خیر بهرحال یو سوچ کې لاړم او سوچ مې دام راغی کله کله په دې لاره کې دا مشر سړی روان وي نو ماشوم ورته وایي وایي کاکا دغه سپی دی او غاپ یې راځي راپسې نه هغه ورته وایي نه بچی زه در سره یم خو چې سپي غپ کړه دا مشر مخکې وړوکې ورپسې دی راځي که ورته وایي بچی بس یارېږه مه ښه زه در سره یم ښه زه در سره یم زه در سره یم هغه په در سره ځان هم وباسي د ماشوم په برکت باندې په ما همدغسې حالات راغلل بیا سوچ کې لاړم ما وی یاره ملا سړی لکه ته دومره هم نه پوهېږې چې دې حل څه دی ملا له خو هر څه حل ورځي تاسو خپله پوهېږئ طلاق هم شي دی در لالال هم کي چې حلال وي طلاق هم کي په هره طریقه ورځي ملا له خو هره طریقه ورځي نه ورځي که نه هر چل ورځي ما ته یو سړی وایي زموږ مالک ما ته وایي تاسو ورله خپي اوبو ته کوي ما ورته وایي مې لکه دا متل دی دومره خطرناک مونږ پسې ولې راوستو خیر قدرت کول مونږ دی دا نیر چې راغلی دغه ځای نو دی ګواټي ته وته دی ګواټي کې مونږ چا روټۍ کړې وه نو چې هلته مونږ روټۍ له لاړو نو د مونځ ټیم شه ماسپښین نو ما مونږ خو لکه تاسو هم په دې پوهېږئ چې چا لوی بول نه کړي واړه بول یې کړي که صرف لوټه استعمال کړو هم استنجا وشوه خو که د اوبو استنجا کوي وړه استنجا هم کولی شي استنجا کې هم دوه قسمه دي وړه استنجا غټه استنجا مونږ یو غاړې ته دغسې لوټه واغسته وړه استنجا مو کړه رالو نو هغه ما ته وایي تاسو خو پوره استنجا ونه کړه نو ما ورته وایي یاره مونږ پوره څه کړي نو استنجا ته څه ضرورت دی هغه وایي دا تاسو شپې ورله زر اوبو ته کوي ما وی مې دی خو لکه شرمول کوي نو ما ورته وایي ته راته چلو خیرینیر پکې نه هغه به ته څنګه استنجا کوې هغه داسې کوي ګوره ورته څادر یې داسې واچو چې هغه نیر هغه پوڼو باندې کوش چې کېناسته نو هغه ډپي ووالو نو هر څه پاتې شو دی یوازې لاړ دننه چې یوازې لاړ نو ما ورته مې ګوره تا علماو پورې خاندله مې د ټولو علماو پسې د شرمول وکړو مې تا وایي چې خپې ورله اوبو ته کوې مې تا ورله څه اوبو ته کړو بیا به کلي کې به حال نه وای مې نه انشاءالله ټول پاکستان نه چې ټوله دنیا کې به دا آواز رسي ټولې دنیا ته خیر بهرحال اوس هم کله کله چې وګوري ما ته وایي بل ځای کې دې بیا دا کیسه کړې وه خیر ما تاسو ته خبره کوله هغه هلک چې دی نو هغه اوس دا چاړه نیولې ده او دا چل کوي او دا د 3G په خلکو کې دا پیری راوستی 3G پېژنئ که نه بلکل یې نه پېژنئ تاسو بلکل ماشاءالله دومره پاک خلک یې انټرنیټ خو تاسو په لاره نه دی تېر شوی بلکل پیژنئ یې نه هغه چې دی اوس دا چل کوي نو ما دې کاکا ته وایي مې کاکا یو کار نه کوو نو ما ته وایي څه مې ته چې کله د دومره کاڼي اپریشن کوې د ګردې کاڼي نو مې دومره ټول کاڼي ډاکټر درته وایي چې دسخط وکړه که دې کې مړ شوې نو لکه زما ذمهداري به ني نو مې دسخط ورته کوې وې آو مې که داسې د سترګې اپریشن یې دسخط کوې وې آو مې دومره غوندې ځای کټ کېږي که داسې د پنډس اپریشن یې نو دومره غوندې ځای کټ کېږي ته دسخط کوې که نه چې که مړ شوې نو دې کې دا ډاکټر به ذمهدار نه وي بلکل نو ما ورته وایي ته کې دومره لوی پیری دی اپریشن یې زه کوم نو لکه ما ته خو به دسخط کوې که ما ته هم دسخط وکړه زه دې پیری وباسم او دا پته هم نه لګي مې دی خو ټوکې به کوې مونږ به په یوه یو نه به پیری یې نه به دی دواړه به مې لیږلي دواړه به تلي باره سیل به کوي چې څنګه ورته دا ووایي هغه هلک قسم دی چغه کړه ما ته وایي مولوي صاحب قسم دی پیری نشته رښتیا هلته ووایي دی دې ما له سبا واده وکړي زه ټیک ټاک یم وایي خبره دا څه څیز دا دې څیز دا څیز دی الله تعالی زموږ د جیبون نه روک کي که نه چې دا روک شو او یا دا په کور کې ساده بس داسې چې صرف دا نمبر ملاوي دا نورې لانجې د دنیا پکې ني هر څه ټیک ټاک دی الله دې مونږ او تاسو پاک کړي بس آمین او عزیزانو یو خبره تاسو ته کومه هر مسالم راځي هر کارم راځي علماء مجلس ته راځي دې سره اسې کینی دی ته اسې درانه ګوره دی ته په درون نظر ګوره زه د الله په ذات قسم کولی شم چې تا اسې د علماو د مدرسې والو په درانو وکتل الله به دې جنت ته بوځي ځکه دا د پیغمبر وارثان دي سپک مه ګوره دي ته که سپک ورته وګورې نو سبودي به هغه ډوډۍ خوري چې کمه دي خوري مونږ کلي کې یو سړی و مولیان زه هغه جومات ته مونځ له چېرته تللی وم ما څادره چولې و داسې یو غاړې ته ولاړ وم هغه سړی چې دی نو مولوي صاحب ورته وایي یاره وایي ته هغه بچی دې مونږ له راکړه که نه چې علم وکړي او ورته وایي زمړه وایي هغه هم پردی ټوکړي خوري بیا شرمول کې وایي زما زوی به بوځي هغه پردی ټوکړي خوري یاره چې دا ورته څنګه ووایي زما زړه ډېر خفه شو خو زما پکې څه کار و ما غږ ونه کړو لاړم یو غاړې ته کېناستم
سروازې تېرې شوې قدرت کول هغه جومات ته یو 2000 راڼه اوس بله ورځ دا کاکا چې دی نو کړکۍ کې وکتلو دا مولیان د خوراک تاسو ټول پوهېږئ مونږ ته چې کوم خوراک پروت دي نو خو تاسو خلکو ته نه پروت که نه داسې ده که نه ده او وی ګټئ م تاسو په مونږ یې خورئ لکه ګټئ یم تاسو قسم دې کور ته چې یو سړی ورشي ښځه ورته وایي مولانا صاحب صحیح روټۍ وخوړه که ونه خوړه ځکه که مولانا صاحب صحیح خوړلي وایي چې زموږ جنت جوړ شي دا ګورې د دې پټکي برکت دی دا د دې ګیري برکت دی زه قسم دې فارن ته ورشم ما ته خلک وایي ستا هلته څوک یې پېژنګلو ما یاره قسم په خدای که زه یو قسم چېرته پېژنم خو چې هغه وطن نه واپس وځم نو په زرګونو خلک بیا پېژنم صرف دغه قرآن یې دې سینه کې د برکت دې قرآن له الله دومره عظمت ورکړی دی چې په ټوله دنیا کې د ده بول بالا دی چې کله دغه سړي په کړکۍ کې وکتل نو هغه بل ته وایي دا وګوره که نه وایي دی مړېږي نه وایي دا دې ته چې کوم خوراک پروت دی دا خو دې ټولې مالي کېږي دی خو یې سټونه غټ کړه ما ورته وایي مې کاکا ډېر لوی دلی ما ته وی چې تاسو دلته څه کول مې بس خدای تا پسې رالیږلو ډېر لوی دلی ما ته وی چې څه چل مې کړی مې تا بل ورځ وایي چې پردی ټوکړي وخوري تاسو چېرته وایي مې زه دغه ځای ناست وم او اوس ته وایي چې وګوره خېټې غټې کړې او سټونه یې غټ کړو دا مې الله تعالی ورکوي دې قرآن کې الله دومره کمال ایښی دی تاسو به چېرته نه یې اورېدلي د مدرسې د استادانو له قرآن ورکوي د 500,000 نه زیاته تنخوا به پکې ډېره کمه میلاوېږي 3,000 او 2,000 او 1,000 روپۍ او 15,000 روپۍ او په 15,000 روپۍ د هغه کور چلېږي چې ما او تا په 2 لکه روپۍ هغه کور نشو چلولی او چا واونه لیدل چې د مدرسې طلباو دا سټوډنټان چې په هاسټل کې وو سټرایک یې وکړو چا واونه لیدل مدرسې استادانو دې سټرایک کړی د ډوډۍ کمه ده چا واورېدل تر ننه پاکستان کې چې مولوي صاحب خودکشي وکړه ډوډۍ کمه وه چا نه دي اورېدل الله دومره څه ورکوي که نه زه خو خپل ذاتي طور چې د الله نه څو غواړم زما د الله په ذات قسم یې هغه پوره کېږي ما ته ملګري وایي پلانکي ځای ته روان یو ځې زه ولې زر پاسپورټ ورکوم ولې شاه بادام ځان سره واخلي آنلاین ګورې خپله ځمم نه آنلاین هغې زر وګوري چې او دا روغ سړی دی چې چېرته تللی دی واپس ترې راغلی دی ټک ورکړي ما ته ملګري وایي چکر او که نه چکر له ځو که نه دا دې دپاره هم دا وکړو هر طرف ته الله به دې بوځي هر خوراک به الله در باندې کوي او هر پوشاک به الله در کوي لیکن د دین قدر وکړه او الله دې زما او ستا ایمان برقرار وساتي عزیزانو ایمان خپل کلک وساتئ اعتماد په خپل قرآن و سنت باندې وساتئ اعتماد په خپل پیغمبر وساتئ انشاءالله زندگی به بدلي کو به داسې انشاءالله نه صحیح په ایمان لاس اوچت کوي کو به داسې انشاءالله قرآن سره مینه ساتو علماو سره مینه ساتو قرآن و سنت سره مینه ساتو قرآن تاسو قرآن تاسو د دشمنۍ نه دغه نه قرآن تاسو د پیسو ګټلو نه نه منع کوي قرآن تاسو د لوبو نه نه منع کوي قرآن کریم تاسو چکر نه نه منع کوي قرآن هم د ښکلې خوراک نه نه منع کوي قرآن هم د ښکلې پوشاک نه نه منع کوي قرآن کریم تاسو د خوشحالۍ ژوند تېرول نه تاسو نه منع کوي لیکن قرآن کریم درته صرف دومره وایي چې عقیده دې خپله کلکه وساته او قرآن والو سره محبت وساته نو ساتو به انشاءالله مینه به ساتو انشاءالله دا صحیح اواز را نغې صحیح چغه به وایي ایمان به وایي ایمان مینه به ساتو انشاءالله علماو قرآن و سنت سره به مینه ساتو انشاءالله په 18 تاریخ به د آسیې ملعونې خلاف راوځو چې پیغمبر ته کنزل کړي ونه آزاده ګرځي انشاءالله مردان ختم نبوت چوک ته به څوک څوک راوځي ټول به انشاءالله راځي نه لاس اوچت کوي څوک ټول به راوځي انشاءالله آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين الله دا ټول خوشاله کی آمین پروردگار ټولو ته ښکلي جنتونه نصیب کی رب کریم دا ټولو دا ناستا ولاړه دا ټولو دا ګرځېدل الله خپل در کې قبول کا پروردگار عالم دا څومره خلق چې راغلي دی په کم کم ځای ناست دي رب کریم دا ځایونه په ورځ د قیامت د دې سفارشیانو ګرځوه خالق ارض و سما که د مدرسې انتظامیې والا ملګري دي که د پولیس دا ملګري دي زمونږ ستاسو حفاظت لپاره ولاړ دي رب کریم دې اجر ورله ته ورکړه الله
الله که مدرسې د اساتذه درجات عالیه ورته نصیب کا دا یو فرد د کلي د هر ګوټ نه د هر ځای نه چې راغلی خالق ارض و سما د دې د زړونو مرادونه ته پوره کا آمین الله نه یو سوال کو پروردګار دا ټوله جزان چې در نه څه غواړي هغه ورله ورکه آمین ظالمانو په دې خو امین وایي که نه آمین لکه تاسو به الله نه څه غواړئ بټوه کې د کترینې د کرینې تصویر نه یې لګولی نو څه خو به غواړئ که نه نو چې امین ووایي اوس قیامت پر ورځ به حورې پسې روانې به درته وایي رکشه دلته امین نه ووایي نو بیا به څه کې نو ووایي پروردګاره چې دا جزان در نه څه غواړي سره زما الله ټولو لا هغه ورکه آمین د جنت حوره ډېره عجیبه ده ګورې حدیث کې راځي چې داسې اوبه څکي که نه لیمری کې به هغه تاسو ته ښکاري چې کوم خوا روانې دي وایي سبحان الله سبحان الله سړي خوله کې لاړې راشي قسم دی بوډاګان ورته هم نه ټینګېږي بیا الله دې ټول ورته ټینګ وساتي الله دې زموږ ستاسو ایمان مضبوط وساتي آمین او پروردګار دې د ایمان په برکت مونږ هغه حورو ته ورسوي رب کریم دې جنت هغه ښکلې چینې مونږ او تاسو ته نصیب کړي هغه ښکلې نهرونه مونږ او تاسو ته نصیب کړي او الله دې همدغسې مجلس جنت کې جوړ کړي چې بس دا علما کرام تشریف فرمایي او دا تاسو یې دا ښکلي ماشومان او دا پټکي دي او دا زمونږ دا ملګري ټول ځای په ځای ولاړي او جنت یې او الله یو بل ته وګورئ وخاندئ یو بل ته نو چې موږ جنت کې یو بل ته خاندو خوشحالیږو جنت کې به بنیتي نه حسد بني تاسو دې آیاتونو کې ووایي جنت کې به بغض نه رب کریم دې دغه جنت مونږ او تاسو ته نصیب آمین او الله دې ورته مونږ تاسو په شریکه بې حسابه دننه آمین پروردګار عالم کورونو کې میندې خویندې دي الله د حیا د عفت د ابرو زندگی ورته نصیب کړي آمین الله وطن عزیز پاکستان ډیر دشمنان دي اندرونی بیرونی الله دا وطن ته محفوظ وساتي پروردګار عالم دا وطن ته محفوظ وساتي الله په دې وطن کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والا قانون نافذ العمل کې پروردګار عالم د ملک ټولې ادارې الله دا غیارو د شر نه محفوظ وساتي مونږ ټول د اشرارو د شر نه محفوظ وساتي ظالمانو ظلم نه محفوظ وساتي الله مدارس مساجد کامیاب وساتي ته حفاظت فرمای الله د دې مدرسې حفاظت فرمای الله د دې مدرسې د غیب نه اسباب مهیا کې پروردګار عالم د غیب نه اسباب مهیا کې د اساتذه او ته لوی درجه نصیب کې د طلبه او ته درجه نصیب کې الله اخر وخت مونږ ټول ته د کلمه نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله